السلام علیکم. نن 12 اگست دی او په 12 اگست باندې د پښتنو په تاریخ کې هغه افسوسناکه واقعه شوې وه کم ته چې د پښتنو کربلا وي، یعنی د بابړې سانحه چې په کم کې 600 پښتانه شهیدان شوي او په سونو جوبل شوي. نن درته د هغې تاریخ وایم چې دا څه واقعه وه او دا د چا حکومت و. تاسو ته پته ده چې پاکستان جوړېدو نو په هغې وخت کې په صوبه سرحد کې د خدای خدمتګار مشر ډاکټر خان صاحب د حکومت و، کم چې د باچا خان مشر رور او هغوی د کانګرس سره مرګستیا په هغې موده کې کړې وه، خو چې پاکستان جوړ شو نو د هر څه ومنل. خو بیا ورسره مسلم لیگ نون ډېر زیاتي وکړو چې د پاکستان جوړېدو په 8مه ورځ په 22 اگست باندې د ډاکټر خان صاحب حکومت قائد اعظم دی ختم کو او دلته کې د هغوی اکثریتو خو د مسلم لیگ نون په اقلیت کې او په جوړ توړ باندې د هغوی حکومت ختم کو او د ډاکټر خان عبدالقیوم خان د مسلم لیگو حکومت دلته جوړ کو او په هغوی باندې مشکلات شروع شو، څنګه چې د سیاسي خلکو سره کیږي چې د یو حکومت لاړ شي او بل بیا راګیرول شروع کی. دغه دوران کې باچا خان په 1948 کې د دې دستورساز اسمبلی په مختلف اجلاسونو کې شرکت کړی او پاکستان ته د خپل حمایت او وفادارۍ یقین ورکړی، خو هغوی شکمنو ځکه چې ځینې د صوبې مسلم لیګیان د باچا خان د سیاست نه خوفزده او قائد اعظم به د هغه نه یارو چې یاره دوی علیحدګي پسند دي یا د دوی عزایم جدا دي. دا بالکل غلطه خبره وه. د هغې مختلف اظهار مختلف مواقعو باندې باچا خان کړی. بیا دوی دا چلو کو چې په جولای کې یو ایکټ پاس کو خان عبدالقیوم خان حکومت چې هغې ته پبلک سیفټي آرډیننس وي او هغه دومره یو ظالمانه قانون چې په هغې کې سړی ته ګرفتارولی شي د غیر معینه مدت دپاره به څوک د هغه تپوس نه کوي، د هغه د عدالت کې د اپیل حق ختم شو، د هغه جایدادونه ټول ضبط کولی شوي. نو قاضي صاحب گرفتار کو، قاضي او ارباب غفور گرفتار کو، باچا خان گرفتار کو. د دې خلاف دوی اعلان وکړو ډاکټر خان صاحب چې په موږ به جلسه کوو. د هغې جلسې نه مخکې په 5 تاریخ باندې دا چلو کو چې د لوکل مجسټریټو هغه دفعه 144 نافذه کړه، خو د جلسې د دې گرفتاریانو خلاف د جلسې اعلان شوی او په 12 تاریخ باندې د ټولې صوبې نه خدای خدمتګار ورکران د 400 سره نږدې یو ځای بابړه هغې ته راټول شوي او هغوی چې څنګه راټول شو پوره من هغوی خپل احتجاج کوو. په دې کې پولیسو، پیرا ملیټري فورسو او دا ټول خلکو د حکومت سره چې کوم د طاقت اداري هغه ټولې رالې او بلا جوازې په هغې پوره من احتجاج باندې فایرنګ شروع کو او په دې کې 600 کسان شهیدان شو د بابړې په مقام باندې او په سونو جوبل شو او جوبل ته بیا دا اختیار هم نه چې په سرکاري اسپتال کې علاج ته هم نه پرېښود او د دغې سانحې نه فایرنګ نه پس خان عبدالقیوم خان په چوکیاتګار کې جلسې ته اعلان وکړو چې په بابړه کې مې خدای خدمتګارو ته سم سبق وخو، ټول عمر به دا یاد ساتي او دوی کې دا کم چې بچ پاتې شوي دا خوش قسمت و، ځکه کو زما د پولیس او فوج سره ګولۍ او وسله نه وه ختمه شوې نو یو به م رانه ژوندی نه تلو. دا دومره ظالمانه رویه وه د مسلم لیگ نون د شورونه د پښتنو سره چې د خدای خدمتګار یو پوره من اجتماع چې د ظالمانه اکټ خلاف هغوی او د گرفتاریانو خلاف هغوی اواز چوتو او هغې باندې دوی دغه بمباري وکړه او سرکاري اعداد و شمار کې وایي چې صرف 15 کسان مړه شوي دي او 14 زخمیان دي، خو حقیقت جدا و. په دې وجه باندې سانحه بابړه ته د پښتنو کربلا وي او داسې واقعات د ظلم د پاکستان نه پس د پښتنو سره په مختلف مواقعو شوي. ما وی نن 12 اگست دی او دا د پاکستان د جوړېدو نه پس په اولنې سالګرې نه 2 ورځې مخکې د پښتنو سره دا رویه ساتلې شوې وه. نو ډېر ځوانان د خیبر پښتونخوا به د دې واقعاتو نه نو خبر، خپله هیسټري وګورئ،
پښتانه ډېر د جدوجهد د پرامن خلک دی خو ځینې قوتونه په کس هغه د دیوال سره لګی چې د جګړالو شي او بیا هغوی ته موقع میلاو شي چې دوی خلاف نور انتقامي کاروایانې وکړي. زما ټولو پښتنو بچو ته رونو ته خویندو ته د سبق ووایئ، شعور راشي، خپل سیاسي جدوجهد کوئ او دا ډیره خوږه صوبه ده زمونږه چې مونږ د دې خپلې صوبې دپاره سم کولی شو د پښتون رور له لاس مضبوط کې دې کې د زموږ ټولو بقا ده. امید لرم ستاسو به دا ویډیو خوښه شوي. کومه خوښه شوه نو کمنټ پې لازمون کې او شیر کوئ ویډیو چې ډیرو دوستانو ته دا پیغام رسی او سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.